دا کومه واقع چې سوشل میډیا باندې ګردش کوي چلیږي دا ثنا یوسف دا کومه ټیک ټاکر چې و د دې د مرګ هم پارځه کې چې مرینو وس مسلمان خو مسلمان باندې گزار نشي کولی خو به هر حال د علماو قاتل دا نه را پیدا کېږي. ډېر علما کرام داسې علما کرام چې سمیع الحق شهید صاحب رحمه الله هغه رنګې لوی لوی علما کرام حمید الحق صاحب شیخ حسن جان صاحب لوی لوی علما کرام چې دنیا پر شاته ولاړه وه د هغو قاتلان تر اوسه پورې دا پته ونه لګېده او د یو ټیک ټاکره چې فحش ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې سړی خوري او ویډیوګانې کې د هغې قاتلان پیدا کړي. بهرحال د هر کس قتل دا ناروا دی که ټیک ټاکر یې او که سوشل میډیا استعمال یې کو نه استعمال یې کو عالم یې کو عویم خو هر څنګه کس قتل کول حرام دی. خو بهرحال د دې قتل هم صرف د یوه خبره باندې سړي له افسوس ورشي لکه چې د اسلامي ملک دی د لا اله الا الله په نوم ازاد شوی دی خو زموږ د علماو پکې به قدر دومره نشته چې د علماو قاتل را پیدا کړي او د یو سوشل میډیا یو د عامې کاندیډیټ داسې آسان هر سره پیدا کېږي دا باعث شرم خبره ده د دې ملک لپاره. نو په دې باندې افسوس کول د هر انسان لپاره دی لکه چې یو ملک د لا اله الا الله په نوم ازاد شو په هغه کې بیا د اسلام بوی هم نه اسلام خو پرېږده چې د اسلام بوی هم پکې نو سړي افسوس په دې باندې ورشي. دغه رنګې ډېر شي علما کرام باجوړ کې تاسو سوچي په یو پیره باندې اتیا او بحث علما شهیدان شو هغه اوسه پورې کس پته ونه چې قاتل څوک و. سمیع الحق صاحب شهید شه پته ونه لګېده حمید الحق صاحب شهید شه پته ونه لګېده دغه رنګې لوی لوی علما شهیدان شو خو د پته نه لګي. یو عام د سوشل میډیا یو عامه زنانه چې هغه شهیده شوه په هغه پسې څومره منډې وهلې شوې قاتل په 24 غنټو کې ګرفتار شو. دا باعث شرم دی زموږ دپاره چې موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې په هغه کې د علماو قدر نشته په ذات شوی د اسلام په نوم دی خو الله رب العزت دې صحیح مشران په موږ باندې مقرر کړي.